सूरत الحديد صفحہ نمبر 50 सूरत الحديد مدنیت دا सूरत الحديد دے په مدینه منوره کې نازل شوی دی وهي 29 آیتا اور پدې کې یو کم 10 آیتونه دي واربع رکوعات او پدې کې سلو رکوعان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة الحديد مدنیت دا سورة الحديد دے په مدینه منوره کې نازل شوی دی دیتا سورة حدید ځکه ویل کیږي چې حدید په عربی کې اوسپنې ته ویل کیږي او د الله تعالی د نعمتونو نه یو نعمت اوسپنه هم ده اوسپنه باندې چې کوم دی د بنده معیشت روان دی په اوسپنه باندې د بنده چې کوم دی کار روزګار روان دی او دغه شانتي په اوسپنه باندې د انسان چې کوم دی بلډینګ ودرېږي او دغه شانتي په اوسپنه باندې د انسان خوراک سکاک د پاره لوخي تیاریږي او دغه شانتي د بلډینګ د پاره چې کوم شیزونه استعماليږي هغه په سمانه جوړيږي په اوسپنه باندې نو دا اوسپنه د الله تعالی په نعمتونو کې یو غټ نعمت ته او د بنده په زندگی تیریږي نو په دې صورت په اخره کې به هم په لفظ حدید د اوسپنه ذکر پکې دی نو ځکه د هغه مناسبت د وجه د دې صورت نوم دی سورۃ الحدید او حدید ویل کېږي اوسپنه ته د دې نه پهله 93 سورتونه نازل شوي دي او د نزول په اعتبار سره سورۃ الحدید د 94 نمبر سورت ده او پدې کې وهي 29 آیتا یو کم پدې کې یو کم 10 آیتونه دي 29 او اربع رکوعات او پدې کې سلو رکوعان دي آیت نمبر 1 کې د الله تعالی توحید بیانېږي چې الله تعالی پاک دی د سنه مختلف شیزونو نه نمبر 1 د اولاد نه الله پاک دی الله تعالی چې کوم دی د عجز نه پاک دی الله تعالی عاجز کیږي نه دریم دا الله تعالی چې کوم دی د مغلوبیت نه پاک دی غالب همیشه الله تعالی وي اور سلورم دا الله پاک چې کوم دی الله پاک د کمزورۍ نه هم پاک دی طاقتور الله پاک دی نو پدې کې چې کوم دی د الله تعالی توحید په اول نمبر آیت کې بیانېږي چې الله پاک چې کوم دی د عجز نه د اولاد نه او د مغلوبیت نه او د کمزورۍ نه الله پاک څه شي دی پاک دی نو سبح لله پاکي بیانوي د الله ته ما کوم مخلوق چې دی فی السماوات والارض پاسمانونو کې او پزماګه کې وهو العزیز الحکیم او الله پاک ډیر غالب او د حکمت خاوند دی له ملک السماوات والارض د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو کې او د زمګه کې یحیی دی ژوند دی کوي او یمیت او مړ کوي یو بندوي چې زه هم مشریم نو بنده ته په هر ځکه مشري نه وي یو سړی په کور کې مشر دی خو بهر ولا څوک چې کم دی حیثیت نه ورکي یو بنده بهر په دفتر کې مشر دی خو په کور کې څوک مشري نه مني یو بنده په کور کې مشر دی او دا په دفتر کې مشر دی خو یار دوست مشر نه مني خو د الله تعالی بچی دا سینه ده الله تعالی چې کوم دی په اسمان کې بادشاہ دی پسمکه کې بادشاہ دی او د بادشاہي دا مطلب دی چې د دې د تصرف په دې کې رد او بدل اختیار ټول د الله سره دی بادشاہي صحیح معنی دا ده
چې پزمکه کې الله څخه غواړي هغه کوي، په اسمان کې چې الله څخه غواړي هغه کوي. مثلا الله پاک وی نن بنور نه راخیږي اور یزبی دا د الله بادشاہي ده. تاسو وګتل سونه اخبارانونه نو دا د اسمان فیصله وی الله پاک نه کوي بس. او دا چې پزمکه کې هم الله پاک د کوم دي تصرف اختیارات دي، کم ازمکه چې کوم دي هغه چې کوم دي زرخیزه وي، بعض ازمکه داسې وي چې هغه کې د سره سره کیږي نه. نو د دې بادشاہي دا مطلب دی. او دویم دا ژوندم الله ورکی مرګم الله ورکی. ځنې خلک په بچپن کې مړ کی او ځنې خلک چې کوم دی په ځوانۍ کې مړ کی او ځنې خلک بوډاوالی کې مړ کی. نو یحیی و یمیت مرګم ورکی زندگی ورکی. وهو علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر شی باندې قدرت لرونکی دی. والاول الله رب العزت اول دی، والآخر او الله رب العزت آخر هم دی، والظاهر او الله رب العزت خکار هم دی، والباطن او الله رب العزت پټ هم دی. اول او آخر دا د الله پاک صفت دی. او دې مطلب دا دی ټولنا اول الله پاک ذات پیدا شوی دی. ګوره په دنیا کې ټولو کې اول ذات دا د چا دی؟ دا د الله تعالی دی. نو اول شو. او آخر دې ته ویل کیږي په دا دنیا به کم دی دا به مکمل ختم بشي. کپدې کې مخلوقات دي او کپدې کې حیوانات دي که نباتات دي، دنیا به مکمل ختم شي. نو آخرنه ذات به سوق بیا هغه الله تعالی وی هغه نه ختميږي. موږ وی کنه هو الاول والآخر. نو اول نه دا مراد په دې ټول مخلوقاتو کې اولنې ذات چې کوم دی هغه چې موجود او هغه سوق دی الله پاک. نو دا اول شو. او آخر دا مطلب دی چې الله پاک به دا ټول دنیا یو ځل ختم کی، مرګ ته مرګ راشي. نو التبا اخرنه ذات بسوق بیا الله تعالی. دې دا مطلب. او والظاهر والباطن، د ظاهر او د باطن مطلب دا دی مونږ چې سم ګورو نو پدې کې چې کم دی د الله تعالی قدرت دی. نور دا ظاهر دی. ماشومان خبره مکوي. ظاهر د الله تعالی ذات کم دی په شیزونه کې ښکارا دی. نور دا مونږ ګورو دا د الله تعالی قدرت دی. اور دغه شان د سپوږمۍ مونږ ګورو دا د الله تعالی ظاهر دی. او دغه شان ته الله تعالی پټ هم دی. پټ دا مطلب مونږ چې کم دی غنم راواخلو دانا او دا چې کم دی په زمکه کې وکړو نو مونږ ته اوس دا دانخ کاری مونږ دانخ کاری نخ کاری دا پته چاته نشته چې آی دینه بچ کم دی تیغه بروزی او کنه الله په دې کې پټ ته ښکارې شي. او اته ورځې پس هفته پس زمیدار وی یری وی زما فصل ته کم دی ګولې وکړو. نو الله تعالی ظاهر هم دی او الله تعالی باطن هم دی. والظاهر او ښکارا والباطن او پټ دی. وهو بكل لشيء عليم، او الله رب العزت په هر شي باندې پوهه دی. والذي خلق السماوات والارض، او الله اور هم دی الله غزاد دی چې پیدا کړل السماوات اسماننا والارض وزمکا فی 6 ایام پشپګ ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا الله رب العزت قائم شو په عرش باندې. الله رب العزت اسمانونه او زمکه د پشپک ورځو کې پیدا کړي. مطلب دا دی د شپږو ورځو چې کوم وقفه ده، د شپږو ورځو چې کوم څه شي ده وقفه ده، د هغه وقفي په مقدار کې الله تعالی زمکم پیدا کا او اسمانونه پیدا کړ. نمبر 1. او پدې کې الله پاک چې کوم دې بندل تعلیم ورکي او تعلیم ول چې کوم دې
د ترتیب ورکی. ترتیب ته کم دی ویل کیږي تدریجن. الله د الله نوم تعریف داده، د اللہ تعالی د نوم تعریف داده کسی کو بتدریج اپنے کمال تک پہنچانا. اللہ پاک بندہ چکم دے پا مزہ مزہ خپل کمال ترسی دیتا اللہ ویلی کیگی. اول بچپن دے، بیا زوانی دا، اور بیا بوڑاوالی دے، بیا مرگ دے. نو دا بندے چکم دے پا مزہ مزہ خپل کمال تا او رسولو. نو دا اللہ تعالی طریقہ هم دا چې دې کې بندل یو تعلیم ورکي. بنده چې کله یو کار شروع کوي نو دا په ترتیب سره شروع کوي. انسان چې کله دې لنټر ته رسیږي، د دې لنټر د لو د پاره وجه کم دی اول دا 50 پیته پونه جوړي، او هغه پونه وجه کم دی لمبای کې چوڑای کې وجه کم دی یو شانتي، نو ال سړی لنټر توخیږي. یعنی الله پاک چې کم دی د ورځو محتاج نه دی. الله پاک د ازمکه اسمانونه دی چې کم دی په سکند کې پیدا کول شول، خو په دې کې بندل چې کم دی د ست تعلیم دی ترتیب. ترتیب دا ګوره اهم شیز دی. اکثر خلک تاسو وګوره په کور کې به هر څه وي خو ترتیب نه وي. ترتیب دا ډیر زیات اهم شیز دی. په دکان کې هر څه شته، ترتیب نشته دی. زمونږ د کسٹمر راشي پلانکی شي راکه بس وار پر مونږ نه خطاوي. نو چې کم دی په کور کې ترتیب سی پکار دی. د میلمنو بسترې چرته پکار دي، د کور کې د خلکو بسترې چرته پکار دي، د میلمنو لوښي څنګه پکار دي، د کور خلکو لوښي څنګه پکار دي. دا یو ترتیب پکار دی. او چې کله دا ترتیب نه وي کنه نو سړی سره هر څه وي او دا په عین موقع کې چې کم دی شرمنده کیږي. نو دا ګوره د الله تعالی نظام دی. وی دا ارسه می په سورو کې پیدا کړی دي پښپغو ورځو کې. د بده کې د بندل د ترتیب سبق ملاویږي چې خپل معاملات به انسان سره ساتي ترتیب. بیا الله فرمایي چې د دې نه پس کم دی الله پاک عرش باندې قائم شو. امام مالک رحمت الله علیه شاګردانو ته پوښتنه کولو چې سیب د الله تعالی عرش څنګه دی؟ نو هغه وته وی الایمان به واجب. د الله تعالی په دې عرش باندې ایمان وړل دي دا واجب دي. په قران کې الله پاک د پر لاس استعمال شوی دی. نو د الله تعالی په دې لاس باندې ایمان وړل دا شي دي دا ګوره واجب دي. د الله د پر عرش استعمال شوی دی، نو د الله تعالی په عرش باندې ایمان وړل دا شي دي دا واجب دي. نمبر 1 په دې کې خبره ده چې الایمان به واجب، د الله تعالی په عرش باندې ایمان واجب دی. وکیفیته مجهول، خود دې دا کیفیت کوم دې کنه وی دا مجهول دی، دا چاته پته نشته دی چې د الله تعالی د عرش دی بسلور خپي وي. آیا د الله تعالی عرش په دې باندې بقالینه وی کنه وي؟ آیا د الله تعالی عرش کې بشاده چې کم دی بیک به ویو کنه؟ نو وکیفیته مجهول، کیفیت بس مجهول دی. والسؤال به بدعه، او د الله تعالی د عرش په باره کې وی سوال کول دا چې کوم دی بدعت دی. بدعت دا په دې کې زموږ عقیده شولا چې د الله لپاره کم لاس استعمالږي، او یا چې کوم دی د الله لپاره کم مخ استعمالږي، یا د الله لپاره کم عرش استعمال شوی دی، نو دی کیفیت مجهول دی. ایمان پر وړل واجب دی او سوال په دې کې څه شی دی دا بدعت دی. ثم استوى على العرش، بیا الله رب العزت قائم شو په عرش باندې. يعلم ما يلج في الارض، الله رب العزت په هغه په هغه سمانه چې داخليږي پس مګه کې. وما يخرج منها، او هغه چې اوزل دینه. وما ينزل من السماء، او هغه چې را کوزوی د اسمان نه. وما يعرج، او هغه چې خيږي فيها پدې کې. وهو معكم، او الله رب العزت تاسو سره دی. اينما كنتم، کم ځای چې تاسو یې. وهو معكم اينما كنتم، الله فرمایي وزه تاسو سره ما اينما كنتم، کم ځای چې تاسو یې. نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه
په دې کې یو جمله لیکلې ده او هغه داسې جمله ده انسان ته چې د ګناه په وخت کې دا جمله را یاد شي نو د الله د ذات نه امید دا دی چې انسان به منی کیږي وی بنده چې کله ګناه کوي او د ګناه په وخت کې دې چې کوم دی د خلکو نه ځان پټ کی نو الله رب العزت دا ذات ته متوجي شي چې اے بندا په دې ټول مخلوقاتو کې د ماته ډیر زیات سپک وکتل وی بنده چې کله ګناه کوي او په دې ګناه په دې دوران کې دې د خلکو نه ځان پټ کی او دې هغه ګناه کې لګیا شي نو دا الله پاک ذات دې بنده ته متوجي شي چې اے بندا په دې ټول مخلوقاتو کې د ماته ډیر زیات سپک وکتل نو دا هغه آیت ته کنه وهو معكم اينما كنتم او بیا دې ځکه علماء لیکلي دي چې ډیر ګناهونه داسې دي چې په هغه کې چې کم دی په مونږ باندې گواه الله تعالی دی بس ډیر ګناهونه ټول ګناهونه داسې دي صرف یو ګناه نه هر ګناه باندې چې کم دی په زمونږه گواه څوک دی الله تعالی نو بدلته الله تعالی د خپل د توحید خبره بس ختمي ګوره وهو معكم او دې الله پاک دا تاسو سره دې اينما كنتم کمزه چې تاسو یې والله بما تعملون بصير او الله رب العزت هغه ذات دې چې تاسو کوي او ګوري واخر الدعوانا الحمد